د پېښور سره مې تعلق دی او زه ډېرې غربت راغښتې یم، ډېرې مجبورۍ راغښتې یم. کتونکو الب خان شیرپای ما څنګه چې مې کومه زنانه ناسته ده دغه تورسرې د پېښور سیمې سره تعلق ساتي، خپل غربت راوستی ده. دا مهال چې کوم دی نو ماښامې دی، خو غریبي یو داسې څیز دی چې انسان بیا په دې باندې نه دی. کونډه ده، یو بچی یې دی، د کرایې په کور کې اوسېږي. د دې نه مخکې مې ویډیو کړې ده، خو هغه ویډیو کې خو ورسره 15 زره چې امداد کړي وي نو پوره میاشت او 2 میاشتې خلک ورته دا کالونه او د رنګ رنګ خبرې او د رنګ رنګ مسخرې چې کوم دی هغه کوي. نو دا خپل غربت را په مخه کړی. خو څوک ورسره امداد کولی شي امداد ورسره وکړي، خو امداد نشي کولی. نو بې ځایه تنګول مه کوئ. په دې باندې به د دې نمبر وي. څه به وایې تاسو پېښور کې کوم ځای او څه وایې په دې؟ پېښور کې د قاضي کلي یم. خو لکه زه دا خپلو دغه ته وایم چې یاره په زول تنګول دې نه کوي، په زول رنګونه دې نه کوي، په زول خبرې دې نه کوي چې چا وس کې څه کېږي مدد را سره کولی شي. او کونډه یم او نه مې څه وس ده شته، نه مې د ګټې څوک شته. یو ماشوم زوی مې د هغه هم راته بیمار دی، راته پروت دی، او په خپله کاروبار له زما کار مال مې هم لکه خراب شوی دی او د یو شي درک نه لګي چې دونه وایم چې ما سره دونه مدد وکړي چې زه ځان له بیل کور ونیسم او بس خپل کور کې اوسېږم. د کور کرایه څومره ده؟ د کور کرایه مې 8,000. یو زوی دی؟ یو زوی مې دی. او خاوند پرېښي که نه؟ خاوند پرېښي، بس خاوند طلاق را کړی دی. څومره وخت شو؟ د دې ډېر وخت شو، 15-16 کاله خو به کېږي چې پرېږي. 15-16 کاله څنګه تېر شو؟ نو بس دغه تېرېږي چې بس دغه شادي هلته به کار لازم راځم او داسې چې دا ماشوم زوی مې څوک ویني نو هغې ول لږ ډېرې څوک ورکړي، مدد را سره وکړي او بس په دغې باندې زه خپل ټایم پاس کوم. بس دونه دې را سره وکړي، مدد دې را سره وکړي چې ځان له زه کور ونیسم او بس دغه وکړم، امداد وکړي. امداد دې را سره وکړي. موبایل نمبر یې څه دی؟ زه د موبایل نمبر تاسو ته وایم کتونکو، او په دغه موبایل ورسره رابطه وکړئ. خو لکه دغه وکړئ چې په دغې باندې ورسره زه رابطه وکړم. 0343 98 35 049 دا د دې موبایل نمبر دی او په دې ورسره یې په نیغه چې کوم د رابطه کولی شي. ستاسو کور څومره کرایه؟ زموږ د کور 8,000. 8,000 د 8,000 کاري ده. اوس هم زه نشم ورکولی، راباندې شاټ شوي ده راباندې. دا دونه وخت پر کاري څنګه ورکولی؟ د 2 میاشتو بس هغه هم د چا خبره کار له به تلم راتلم، چا نه به مې قرض واخیستې، چا نه به مې څه وکړو، چا نه مې څه وکړو، بس په دې به مې خپل ټایم پاس کولو. او بس دغه ماشوم زوی مې دی، عام هم چا سره په کار باندې کېنولي، خو هغه بیمار دی، کار خپل خپلوان د څه مدد نه کوي؟ نه را سره خپل خپلوان مدد کوي، نه مې را سره رونه کوي، نه مې را سره خویندې کوي. هغې مې داسې ګڼي لکه بس پردې. او تېرې وې چې ویډیو دې ولې کوي؟ او تېرې وې چې دا ته دا ویډیو دا ولې کوې؟ ما ورته ویم زه ډېرې مجبورۍ نه کوم چې زما هېڅ درک نه لګي. کتونکو چا سره رډار نه دی لګېدلی دا چې دا ویډیو کوي د مجبورۍ نه کوي، غربت را په مخه کړې ده. خو یو سړی و چې زه سپانسر کوم د میاشتې چې کوم دی دی له یو 15,000 روپۍ میاشت ورکوي، نو موږ ته د کال کې موږ به دا ویډیو ډیلیټ کړو، موږ ته څه پیدا نه راکوي. خو چې دا دغه پېښور نه 400 ته 400 کې بیا مرزو ته دا راتګ چې کوم دی دا ډېر ګران دی. او خدای دې څوک محتاجه کوي نه، خدای دې څوک غریبوي نه. غربت داسې چې مدد را سره وکړي چې ځان له کور بیل ونیسم او به د کور دا کاریانې را باندې ختمې شي. په دغه را باندې دا دوی پرون هم راغلي وو، زه نه ومه، داسې ده که نه؟ موږ پرون هم راغلي. دا ځان سره ونیسه، دا کاری دا دوی سره بل هم توسرې راځي، نو ډېر مزل کوي. څوک ورسره مدد کوي، یخ په نیغه مو سم مدد کولی شي. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، وایي چې دې ته نه رالیږو موږ ته دې رالیږو دغه شانتې او په کیمره ورکړو چې دا ستاسو امانت دی او دا ما دې له ورکړه، دغه شانتې هم کولی شي. نه صرف دغه یو ورکوټې ماشوم دی او دغه د شادیال کار مې دغه مې خراب شوی دی او کاري د کاري را باندې سمه را زیاته شوه. هغې څونه عمر دی زوی؟ ورکوټې 14 کالې وي. کتونکو ضرور ورسره مدد وکړي، ډېره مننه.